शरीफ अमीना मोहम्मद सल्लल्लाहु चुसूए मन गुजर आरी चुसूए मन गुजर आरी मनम मिसकी ने नादारी चुसूए मन गुजर आरे मनम मिसकी ने नादारी फिदाए नक्श नालैनत फिदाए नक्श नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। मौलाना अब्दुर्रहमान जामी से यो घट आशिक रसूल तेर शवे दे दा यो दास आशिक रसूल तेर शवे दे چې د یو کلام ولیکلو هغه کلام ځان سره کړو او روان شو نبی علیہ السلام روزی خواته بزدا کلام وایم سو وخت مدینه منوره بارډر ته رانږدې شو الله محبوب شپې خوب کې د اخ ټیم چې کوم وزیر و امیر و د مسلمانو هغه ته په خوب کې ورغی چې سبا داسې یو سړی را روان دی خو ګورې دننه را پرې نږدې واپس یې کړ دی له دې هرات د افغانستان له ښارونو نه یو ښار دی له دې ځای نه روان شوی دی د هرات اوسېدونکی داسې غټ عالم تېر شوی دی چې یوه ورځ استاد زوی ته وویل ستا پلار هم ځان ته غټ نحوي وایي نحو یو علم دی پلار ته ووایه که نه چې یو کتاب ولیکه زوی راغی زوی پلار ته دا خبر وړاندې کړه د یو داسې کتاب ولیکلو چې د امام عبدالرحمن جامی نه علاوه څوک په دې کتاب پوهېدل نه چې دا یې څه لیکلي دي چې استاد ته ورړی استاد یې په دې به څوک پوهېږي ورته یې لږې آسان کا بیا په بلې شپې باندې داسې کتاب ولیکلو چې په اخ کتاب باندې علما پوهېدل خو طلبا د هغې زمانې نه پې پوهېدل استاد یې ورته وی بیا ورته یې چې لږې آسان کا د کافیې شرح ولیکه بهترین نو بیا یې په یوه شپه کې داسې کتاب ولیکلو چې هغه کتاب چې دی مونږ 2 کلونو کې پړاو کوو وایو یو بحث معرب دی یو یې مبني دی نو دی چې راغی د نخې ارس نبی علیہ السلام ورته خیلی واپس یې کړو بل کال ته بیا را روان شو دې ځلې د بوسو بوج ته ځان دننه کړو نبی علیه السلام بیا نخې وخایلې سړی بیا واپس و نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ته په خوب کې هغه امیر د مسلمانو عرض کې چې حضور دا سړی بار بار راځي دا څه فتنه خوروي څه دلته نقصان رسوي خلکو ته تاسو یې ولې واپس کړئ حضور فرمایي نه فتنه خوروي نه چاته نقصان رسوي بلکې دا زما عاشق رسول دی سبحان الله بیا قربان غلامان خو تاسو ځان ته نږدې کوئ او دا ولې لرې کوئ وی د یو کلام لیکلی دی او د ویلی دی چې زه به دا حضور روضې خواته ویم یو نعت لیکلی دی چې راشي او ما خواته دا نعت وایي نو ما باندې هم لازم دی چې زه دا خپل لاس له روضې نه ور بهر کړم او لاسو سره ملا نو ځکه نه پرېږدو چې خلک فتنې کې پرېنوځي نو دی فرمایي چې سوء من گذر آری منم مسکین ناداری فدای نقش نالینت کنم جا یا رسول الله فرمای یا رسول الله که یو نظر د ما ته وکړو یو نظر د ما طرف ته وکتلو قربان د تاسو په خپو کمې کېړی کم پیزار کم نالینوي په دې باندې به زه د خپل ځان قربان کم چسوئے من گزر آری من مسکی ناداری فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ ذکر دخوے
شهرانم ذکر دخوی شهرانم سیاه شد روز عصیانم پریشانم 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 پریشان یا رسول اللہ پریشانم پریشانم پریشان یا رسول اللہ چوبازوئے شفاعت را کشائی برگنہگارا مکن محروم جامیرا مکن محروم جامیرا درا یا رسول اللہ فرمائی په ورځ د قیامت د ګناهګارانو په سرونو باندې قربان چې ته دا شفاعت لاس راکاږي او د یو یو شفاعت کوي نو په دې ورځ باندې دا مسکین جامی چې تا نه هیر شوی نه څومره غټ عالم دی او څومره لوی عاجزي کوي وای قربان ګناهګارانو په سرو باندې چې ته لاس د شفاعت راکاږي نو په دې ورځ باندې زما جامی فقیر مسکین دی چې هیر کړی نه چوبازوئے شفاعت را چوبازوئے شفاعت را کشائی برگنہگارا مکن محروم جامیرا مکن محروم جامیرا درا یا رسول اللہ مکن محروم جامیرا درا یا رسول اللہ الحمدللہ بعد از حمد و صلات و مدح نبی مکرم شفیع معظم رسول محتشم سرور سرورا ماہ حسینہ ماہ خوبا تتم دوران سرخیل زہرہ جمالہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بارگاہ باندے دخبلو عقیدتونو ارادتونو محبتونو گلونا وڑاندے کولو نرستو تا سٹولو تا علماء تا حفاظ تا قراء تا سادات تا عوامل سنت تا دی کلی خلق تا لری نزدین راتنوں کو ٹولو تا خوش آمدید ہر کلیویں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تاسو سلام جواب هم دومره مړ راکړو ما خیال دې ډیره زیاته مو خوړلې ده اورې بیخي خوځېدی هم نشه هغه سلام جواب هم نشي راکولی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ حدیث شریف درته وایم نبی علیہ السلام فرمایي سلام عام کوي دې سره محبت زیاتېږي څه شی زیاتېږي چې کور ته دننه کېږئ سلام اچوئ چې راوځئ سلام اچوئ تر دې پورې فرمایي چې دوه ملګري روان وي که نه او منځ کې ونه راشي یو دې خوا شي او بل دې خوا شي چې بیا سره میلاو شي فرمایي بیا دې سلام واچئ سبحان الله صلی الله علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا من پزڑ کے چھم اور واخلے ستانو مورتا واخلم ٹکور واخلے قربان ستانو مورتا واخلم ٹکور واخلی کپ مینا باندے نہ پوہے گرا شچ دے پوکڑ ما آغا
इंसान दे जान ला मदीना के कोर वाखले सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम उम्मी ग़वाड़ा ज़ांता ज़दरत लल ग़वाड़मा उम्मी ग़वाड़ा ज़ांता ज़दरत लल ग़वाड़मा ख्वा के पज़ार ज़ार दे जड़े दल ग़वाड़मा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह वाये या रसूल अल्लाह تاسو مو ټول مدینه منوره ته ځای کنه الله دې مونږ ته د عمره سعادت نصیب کړي الله دې مونږ ته د حج سعادت نصیب کړي پومینا محمد سره ګولا اومه غواړه ځان ته زدرتل غواړه ما اومه غواړه ځان ته زدرتل خوا کې پزار زار دې جړې دل غواړه ما خوا کې پزار زار دې جړې وگے تک زڑ میں ستا دیدار غواړي سترګې مې لیدل مدینه ښار غواړي وگے تک زړ میں ستا دیدار غواړي او سترګې مې لیدل مدینه ښار غواړي ستا په خوږ دیدن زمړې دل غواړما ستا په خوږ دیدن زمړې دل خوا کې پزار زار دې جړې دل غواړما یا رسول الله پمینا محمد سره یا رسول الله یا حبیب الله گلا یا رسول الله تپ خپل جبین ډیر عاشقان لري شمعای زلیږي پتنګان لري تپ خپل جبین ډیر عاشقان لري شمعای زلیږي پتنګان لري ستاد مخ په شمع سوځېدل ګل ستاد مخ په شمع سوځېدل غواړما ستاد مخ په شمع ستاد مخ په شمع سوځېدل غواړما خوا کې پزار زار دې جړېدل غواړما یا رسول الله یا حبیب الله یا رسول الله یا حبیب الله ګلا همه غواړه ځان ته زدرتل غواړما همه غواړه ځان ته زدرتل غواړما خوا کې پزار ما خوا کې پزار زار دې جړېدل غواړما یا رسول الله یا حبیب الله یا رسول الله یمن سار غمگین کانگڑ میں کالے دے زڑ میں مدینے پاک تتا لے دے زہم ور پسے زان رسیدل غواړ زہم ور پسے زان رسیدل غواړما خوا کې پزار زار دې جړېدل غواړما خوا کې پزار زار دې جړېدل غواړما ګلا اومه غواړم غواړما اومه غواړه ځان ته
تز درتلل غوړما خوا کې بازار زار دې جړېدل غوړما پمینا محمد سره یا رسول الله یا حبیب الله حق یا رسول الله یا حبیب الله حق یا رسول الله یا حبیب الله یا جزاک الله خیره په مینا محبت سره راته کښېنې ډېر ټیم نه اخلم دا مایک کې یو داسې مصیبت دی که سړي مرئ کار هم نه کوي که نه خو چې ملا سړي ګوتو ته راشي بیا یې دی پرېږدی نه بهرحال الله دې خیر کړي نورو حق په نه وهو یو څو خبرې کوم قرآن آیتونو په روشنۍ کې یو ځل نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم خواته یو انصاری راغی او حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې د نبی علیہ السلام پلار لطرفه ترور زویو مون خو پښتو کې دواړو ته ترور وایو که مور خور وي او که دا پلار خور وي خو پلار لطرفه حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعلق دا خبر راوړه په اوبو باندې جنگو په اوبو باندې تنازع وه چې دی زما پټي ته اوبه نر پرېږدوي حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض قربان خبر ادا سے نه ده خبر ادا سے ده چې چونکې دا اوبو ته زه ورنږدې یم نو زما په نمبر کې هم دی ورغلی وي دا د زمینداران هم واورئ ګورئ انصاف کوئ داسې نه چې بیا له مو خپل طرف ته روانه کړي نو ما عزتمندو واورئ د څه وکړل وایي زما نمبر کې هم هغه ما طرف ته ځای بند کړی اوبه یې ځان ته خوشي کړي نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ وکړه د حضرت زبیر په حق کې او حضرت زبیر ته فرمایل چې ته څه وخت خپل پټی موړ کې سیرابې کې بیا دا اوبه پرېږدوه د طرف ته او بیا دې نه بعد نورو پټول دا فیصله چې الله محبوب وکړله نو انصاری خلکو ته وی وګوره د خپل ترور زوی سایډ واخیستو زما فیصله اونو منله زمونږ عوام کې دا چل دی مولوي صاحب ته جی کې خو کله چې مولوي صاحب داسې خبرو کې چې په د نفس باندې ټک کوي بیا وایي مولوي صاحب ته نه پوهېږي وایي مولوي صاحب بالکل ته نه پوهېږي ښکته او برابر ته کېږي ښه خدمت په دې کوي خو چې څه وخت یو د کې داسې ټکي وروري دا سود مه کوه یا داسې کوه پرده حق ما خور لور تا وای مولوی صاحب وختونه وسلاړه ته نه پوهېږي بهرحال ما عزتمندو الله محبوب متعلق دا خبر وکړه چې چونکې خپل ترور زوی طرف یې وکړلو او زه اګنور کړم پرېښودم دی خو نه دی خبره قرآن وایي وما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی الله فرمایي ای خلکو زما د حبیب چې په خوله باندې څه وایي دا خپله نه وایي بلکې دا ما وحی ورته کړې وي د نو خبر دا خبره وکړه رب کریم قرآن مجید آیت نازل کړلو الله فرمایي فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک اے خلکو الله فرمایي ما دې محبوب ستا پر رب باندې قسم وي الله داسې نه فرمایي والله بالله ما دې په خپل ځان الله فرمایي داسې نه فرمایي چې ما الله دې په خپل ځان باندې قسم وي دا محبوب ذکر ځان سره ولې وکړو دا دل جاتا چې امتیانو کله زما ذکر کوي ما یادوي بیا را سره ما محبوب هم خامخا یادوي اللہ فرمائی فلا وربک اے محبوب مجھے تیری رب کی قسم اے محبوب مادستا پر رب باندے قسم ہوئی دا خلق پا ایمان والنشی تر سو پورے استا فیصلے تسلیم کڑی نوی سبحان قرآن گورا اللہ اکبر ما عزت مندو دی آیت نباد یو بل آیت پیش کوما اگے طرف دا سے دا سیوزر بشر نام یو منافقو اگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا فیصلے خواہ ترازی خودین مخ کے دغ پا ظاہر مسلمان چو منافق پاسل کے دغ کس شانتے پا پٹی باندے لانجاوا او چا سرائیوا یو یہودی سرائیوا پزمہ کے باندے لانجاوا
راغ نبی علیہ السلام ته یو هم خپل خبر وکړه بل هم وکړله. الله محبوب د یهودي په حق کې فیصله وکړه. بشر ته وی چې ته کلار شه، دا یهودي حق ته دته دا حق ور پرېږده. هغې زمانه کې ډېر ګندګي رو، اوس نه صرف هغې زمانه کې الله محبوب چې فیصله وکړه چې مخکې لاړو دی ورته یې ګوره داسې د الله نبي خو فیصله وکړه، خو دا فیصله به یو ځل داسې وکړو حضرت عمر ته به یې ورو. ولې چې دته په خپل زړه کې پته و چې حضرت عمر هغه هستي ده چې دی د یهودیانو کلک دشمن دی. او نبی علیہ السلام فرمایل اخرج الیهود من جزیرة العرب، دا یهودیان دی عربو له دې ټوټې له دې ځمکې نه وباسئ. حضرت عمر داسې لخته پسې راواخیسته چې یو یهودي یې په حجاز مقدس کې پرېنه خو ټول یې وباسل چې سخت دشمنې ده. راځه وربشو عمر چې څه فیصله وکړي بس دا زمونږ فیصله به وي. توجه وکړئ، لږ توجه. ما عزتمندو قدرمندو فیصله یې وروړه حضرت عمر ته. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ راووتلو. جی څه خبره ده؟ قربان دا خبره ده. وی بیا څه وشوه؟ یهودي ورته وایي قربان فیصله الله نبي وکړله، الله نبي زما په حق کې فیصله وکړه، خدای وایي چې نه حضرت عمر چې څه فیصله وکړي دا یې زما فیصله ده. وی ښه ټیک دلته ودرېږه. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطا فرمائے عمر بتاسو تاوز فیصلہ کی کور تلاڑے توریز وڑندوا خپلا توریل نیام نراو باسلا پا منڈ منڈ سرے بہر تشریف راوڑلو رات تک سرے آتورا را اونچا تکڑا او دے منافق نے سر پہ باندے اوہلو اوے فرمائے لو اے خلقو سوک ہم چدی اللہ رسول فیصلے باندے راضی نوی عمر پا دروار بسر تے کٹ کی گی. سر تے کٹ کرو چھ سر تے کٹ کرو اللہ نبی تا دا خبر ورسے قربان حضرت عمر خدا کارو کرو مومن ہوا چلو مسلمان ہوا چلو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی نا عمر مسلمان نشی وجل ہے، مسلمان عمر نشی وجل ہے. یاد و ساتے منافقین و خبر شروع کرے چھ محمد اس مقصد دادے چھ ما عبادت شروع کرے. منافقین و دا خبر شروع کرے. احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ شان ابی برحمان کے فرمائی منافقین و دا خبر شروع کرے چھ محمد اس خلقو باندے خپل عبادت شروع کرے. مطلب ادا دے چھ زمان پا فیصلو باندے برازی کے گئے. یاد ساتے رب کریم فرمائی اللہ فرمائی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. پا دے وقت کے اللہ آیت نازل کرو وے فرمائل اے خلقو سوک چھ زمان رسول اطاعتو کی دا دا سدے لکا زمان رب چھ اطاعتو کرو. دا آیت پا دے موقع باندے نازل شلو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی اے عمر نن نباد بتا تا فاروق ویلے کی گی. سبحان اللہ. تا حق و باطل پا میں کے فیصلے کوئے حق و باطل پا میں کے دے فیصلہ اکڑا نن نباد بتاتا عمر فاروق ویلے کی گی. آغا عمر چا حق او پا باطل میں کے فرق کوئے. قرآن نبتا پوسو کو محبوب شان سشاہدے محبوب شان سشاہدے. سوخ کے مدینہ منورہ کے نوی مسلمان شوی خلق راغ اللہ محبوب کور مخیطا ولار دی آوازونا کوي اے دے اللہ رسول من فلانے قبیلے خلق راغلیو تشریف راوڑے. ما عزت مندو قدر مندو اللہ محبوب پا کور کی تشریف فرما دے. رب کریم جل والا شانہ العظیم قرآن نازل ہوئی. اللہ فرمائی یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو تاسو ما محبوب ترمخا خپل آوازونا مبور تکوئے زبستاسو عملونا برباد کما وانتم لا تشعرون. اللہ فرمائی تاسو تب پتہ ہم ون لگی طول عملونا بتر برباد کرما. زمان محبوب خواتا آواز موچتا ہوئی. شل کالا دار الحجرہ
امام مالک رحمت الله علیه نبی علیہ السلام روزه خواته بناسو مسجد نبوی شریف کې شل کاله درس وکړو حدیث پڑھاو کړو خو د امام مالک رحمت الله علیه ادب تقاضا داوا د ادب تقاضا داوا چې دا خپل کتاب پاڼه आवाज هم نبی علیه الصلاۃ والسلام په دربار باندې ښکارا نشو داسې ادب داسې تعظیم بہرحال آیو بیل خبر دا صرف لقرآن نه د محبوب کریم شان یاد وساته نبی علیہ السلام په مجلس کې به منافقین هم کې نستل خیر منافقین ناستی صحابه کرام بچ په خبره باندې پوه نشو نو وی بیا راینا یا رسول الله اے د الله رسول زمونږ رعایت وکا مطلب دا د په اسانه پښتو کې درته چې قربان په دې خبره باندې لګ پوه نشو وضاحت راته وکا راعنا یا رسول الله اے د الله رسول مونږ لګ رعایت وکا زمونږ لحاظ وکا مونږ خیال وسات نبی علیہ السلام به خبر بیا وکړه یاد وساته منافقینو اراده بدل شوي يهوديانو اراده بدل شوي وی چې ګوره دا خو اسه زمون په اصطلاح باندې نه دي خبر ګور هر جبي وخت په اصطلاح وي هر جبي اوس مثال کے طور پر تاسو وای فلانیه ګټشه اوره مونږ وایو وګورځه خمون چې څوک را دن کی غته مونږ وایو ګټشه لکه را دن نشه اصطلاح دی کنه دا هر چا وخت په اصطلاح دی نو دکس يهوديانو یو اصطلاح وا او راعینا ای زمونږ شپنکیه دا لفظ بدوی دا استعمال اولو په خلی بیا صحیح وي خو زړه کې بیا دننه نیت دا و چې الله نبی تا شپنکی وای بې ادبي بیا کوله نو الله رب کریم سو وخت چې دوی زړونو کې دا اراده جوړه کړه الله خپل نبی ته داسې شان او مقام ورکړی دی الله رب کریم فرمایا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا ایمان والو نن بعد تاسو ما حبیب تراعنا لفظ ما استعمال ہوئے پورا لفظ بند کړو الله قرآن آیت نازل کړو ما نبی ته به داسې نه وای ولې چې څه خلک په زړه کې بې ادبي لري دا ټکی به نه استعمالوئ نو بیا څه ټکی استعمالو الله فرمای قولو انظرنا بلکې خپل الفاظ باور کما اے زما امتیانو اے د مدینه عاشقانو اے د مدینه جانان غلامانو تاسو چې زما حبیب تا آواز کوئے بیا ورتوائے انظرنا مونگ باندے نظر وکڑا اے دے اللہ رسولا زکا سنیان و یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننا فی بحر ہم مغرقن خذ یدینا سہل لنا اشکالنا بہرحال ما عزت مندو قدر مندو عالمان نور ډیر پاته دي او دا چا حق ندی ویل پکار الله رب کریم نے مونږ ته عمل توفیق نصیب کی آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم